سلامونه احترامات ګرانو کتونکو، یو ډېر بهترین پراجکټ څوک هم ځان لپاره کور لپاره ځای اخلي نو دا وګوره شاته 14 فوټه لار دې خواته چې وګورې دا ورته دا کلي خیمې دا کلي کې زه ولاړ یم د دې کلي دا ښه غټه لاره مخامخ چې ستن ښکاري نو مین سړک دی مین سړک مخامخ ستن ښکاري په دغه ستنه کې ټرانسفارمر دی دغه جومات دی خو دغه جومات سره سره بیا دا 8 جریبه ځمکه کې دې وخت کې کار روان دی او په دې 8 جریبه ځمکو کې هم لوی جومات دی ګیس چې کوم دی نو په دې ځای باندې راغلی ښه دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم ګیس راغلی بیا به دې کالونۍ ته ځي بجلي شته هر څه شته ځو مخکې خبرې اترې سره کوو خو ډېر زبردست موقع ده ګرانو کتونکو تاسو لار وکتله دننه رالو پلاټینګ کې دا 16 فوټ لار چې کومه ده هغه روانه ده په هغې هم کار روان دی بل ځل چې راځو نور چینجز به هم پکې راغلي ګوره دا څومره کسانې ټیکټر سره دغه ملګري دا دلته کې چې دا کم ځوانان ناست دي دا وګوره او هغه خانجي هم راغلی څوک چا چې انتقال به تاته کوي یعنې مالک زمین چې کم دی هغه خو هم دې وخت په موقع موجود دی نو کوم خلک چې موږ سره رابطه کوي چې 15 مرلې کور نیکو 400 نو 15 مرلې به چېرته اخلم نو راشه چې د ایمان پراپرټۍ نه له خرزان ځای واخلم او په دې ځای کې چې واخلې نو ګیس هم شته بجلي هم شته اوبه هم شته سکول هم شته لارې هم پخې دي نو لکه نور څه غواړې ښه پرسکونه ځای دی او اوس هم ما ځان سره کسان راوستي دي ورته راځئ دلته کې کور والی چې واده درله وکړمه بس کیسه ختمه نو څه به وایې ورور مې مرله په څو د دې څه حالات دلته خو لکه مخکې کورونو سره خوا کې چې کوم دی خپل ریټ دی لکه هلته موږ 150 روپۍ ډیمانډ کوو خو خامخا خلکو خاطر هم کوو او څوک داسې بېنوا اوسه پورې موږ نه لیدلي دغه 3 کناله ځای چې کوم دی موږ یو وجي صاحب دی دی تنګي دغه کې بارګین هم دی ما نه خو دې وخت کې نوم دغه شو امجد بې ته نوم معلوم وي مخلې غالبا جانځې بجې دی یا داسې دا 3 کناله ځای موږ غله ورکړه هغه چې کوم دی نو موږ زموږ یو بل ملګری د عمر یو کنال ځای موږ غله ورکړو دلته جومات سره خوا کې جومات د دویم پلاټ چې کوم دی هغه کم ټایم چې موږ دا اړو نو هغه ټایم کې هغه موږ څه پیسې راکړي او 2.5 لک روپو چیک هم راکړه نورې بلاخیا د میاشت 2 پس درکړم نو موږ نه خو دلته انشاءالله څوک بېنوا نه دي څنګه چې تاسو وویل لکه خرڅ شروع دی بلکل خرڅ شروع دي او دلته 2 جریبه دغه دې ځای نه مخکې 2 جریبه موږ لکه یو پارټي راغلی او پر کې دي شي نن مازدیګر بیا راشي هغې سره موږ انشاءالله موږ سټام ولیکو او د 3 جریبو مخکې جومات پکې څومره دی جومات 10 مرلې جومات دی پکې نیزه سره خوا کې دا کوم چې چوک دی مولانا صاحب موږ راوستو مولانا صاحب د کلي خلک هم راوستل او دلته باقاعده موږ ورته که ستاسو دا ځای خوښ وي درته ته سوټ کوي او که هغه ځای هم خوښ وي چې کوم ځای کې تاسو ته لکه ښه ښکاري نو هغه ځای کې به انشاءالله ستاسو په مشوار باندې کوم سهولیات دي پکې دلته موږ د لارو سهولت ورکوو د نکاسۍ سهولت ورکوو د ګیس سهولت خو لکه کوشش به کوو خو موږ سره خوا په خوا بلکل پلاټینګ سره ټچ په ټچ د ګیس دغه دي او د بجلي اواز سره زموږ خبره شوې ده نو هغې ته موږ انشاءالله چې بل ځله تاسو راځئ که خیرېدي کې پولونه هم لګېدلي هغې خو موږ ته ویلي دي چې انشاءالله موږ به دا په ارجنټ هغه باندې کوو خو موږ وی چې هغه وی چې 10-15 ورځې کې به موږ تاسو ته بله لګېدلی درکوو صحیح ښه ستاسو نوم صحیح زما خورشید خورشید نه موبایل نمبر صحیح زما 0312 96 98 398 صحیح حاجي تاسو نوم څه دی قیصر جی قیصر څه به وایې دې ځای کې چې یو سړی ځان له ځای اخلي نو څونه پیدامن به یاره جی پیدامن خدا دی چې د غریبو خلکو دپاره یو ښه پراجکټ دی چې بس راشي او ځایونه پکې والي لکه د ګیس سهولت شته مخامخ تاسو ته میټر ښکاري په لار باندې لګېدلی دی دا به هم لاندې چې بجلي او دا تاسو ته خورشید لاله خبرې وکړي او که چا سره پیسې یم نه پوره نه موږ ورسره دغه ریټ هم کوو چې په قلار باندې شي موبایل نمبر صحیح 0315 966 7023 حاجي ګرانو کتونکو چې پیسې نه وي نو په کش باندې لکه یعنی ګزاره مثلا میاشت 2-3 کوي دغه 1.5 لاکه پورې هغه سر دا نښه جریبه ځای دی نو غټې غټې لارې دي پلاټونه 15 مرلې اخلي 10 مرلې اخلي کنال اخلي جریبه اخلي نو ډېر زبردست دی چې کوم دی ایمان پراپرټي اینډ موټر کار بارګین چې کوم دی هغه راکوي امجد صاحب چې کوم دی نو د هغه مخکې تاسو خبرې اورېدلې وي بلکل رابطو کې خرڅ پکې ډېر دبادب شروع دی څنګه چې خورشید به وي کنال پکې خلکو چې کوم دی نو اخیستل شروع کړي دي نو تاسو راشئ او ځان له پکې ځای واخلئ ښه ارزان ښه پرسکون او ښه زبردسته کالوني چې کوم دی نو دې ځای کې به دا جوړیږي او دا لارې دي بل به دا لارې چې کوم دی نو ډېر زبردست دي او لیټ بجلي دا هر یو شی چې کوم دی او مخامخ د کورونو کې ګیس شته دی ښه نو دلته کې هم ګیس راتلی شي مننه